نو د افغانستان باچا ته خط ولېږئ په ما ایمان راوړه. نو هغه د خط په شا ورته ولیکل اینجا بیا دلته راشه، کابل ته راشه. د پارسي لفظ اینجا معنی دی خوا او بیا راشه. نو خط چې دله استازي راوړه د وکتل، نو په هغې کې د خط په شا ورته لیکلي اینجا بیا دلته راشه. نو ده د هغه خپلو ملګرو سره میټینګ وکړو، وی څه وکړم؟ چا وی صاحب تلل پکار دی، که د افغانستان دا باچا در باندې ایمان راوړي بس کابل هم ټول خپل دی. خو چې کوم هوښیاران ملګري وو که نه، هغې پام کوه صاحب ګورې لاړ نه شي، که لاړ شي نو اینجا درنه جوړی پرېږدي دې نه. نو د هغه نه چا تپوس وکړئ تا خو ورته ولیکل چې اینجا بیا دلته راشه دا دې څه وې؟ دوی ما وې که خدای زما ګوتو له راوسته نشان عبرت به ته جوړو. بیا به څوک د حضور پاک نه پس د پیغمبرۍ نوم وانلي، دعوه به څوک ونه کړي. دا کابلیان اکثر مونږ ته وایي که نه، وي زمونږ داسې نر باچا تیر شوی واقعي. او دا هم وایي د افغانیان، وی ګوره ستاسو په دې وطن کې د پیغمبرۍ دعوه شوې ده او زمونږ یو نشي خولی چې په هغې کې چا د پیغمبرۍ دعوه کړي. ما وی تاسو کې هم یو تیر شوی، کابل کې هم یو تیر شوی. خو یاره هغه نرانو په هغه ساتې چټني که بېغمه هغه به څه وی؟ هغه به وی لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله. احمد نور یې نوم. دا هره زمانه کې دا قصې پسې وي، دا مخکې دورونو کې تیر شوي دي، خو خلک به تکړه و هغه به یې بېغمه کړل. دیم خدای بېغمه کړو او سیت یې کم ځای وویسته. خبرې د مرزا غلام احمد نه، اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں ہرگز نہ مرتا کبھی. که دې پیغمبر او د پیغمبر نه په غولو د پاسه سودي په ټټۍ کې دننه په باتروم به ورته مونږ وایو ټټۍ کې دننه په هغه برکتي ځای کې ته خدای پاک سا وویسته. چې د ټټۍ نه یې راوویسته نو ټول د مشکو او د عنبرو لړلې. د پیغمبر داسې توهین خدای کوي. پیغمبر خو د خدای مقرب بنده دی او الله ته نږدې وي. نو په ټولو کې اخري پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. دا زمونږ عقیده ده. بس ختم نبوت د حضور پاک دقه خاص صفت دی، د بل چا دا صفت نشته. حضور پاک د هغه پیغمبري تر قیامته پورې د هغه د نبوت آثار او برکات، د هغه کتاب، د هغه قرآن، د هغه دین تر قیامته پورې بعثت الی الناس کافه، ټول مخلوق ته د لېږلی شوی تر قیامته پورې. نو دا څو خبرې مې ترونو عرض کړلې. علماء کرام نور موجود دي. زمونږ قاري صاحب مولانا قاری محمد اسلم صاحب زید مجدهم هم تشریف فرما دی او نورم زمونږ د دې علاقې د دې وطن غټ غټ عالمان او علماء کرام هغوی موجود دي، تشریف فرما دي. هغوی به هم بیانونه کوي. غصب نه دی پکار چې پردې وخت په زور او نسب، دې ته غاصب وایي. چې پردې وخت څوک نیسي که نه، هغې ته غاصب وایي. نو غصب نه کوم چې پردې وختو نیسم. خو دغه څو خبرې مې راته وکړلې. خدا به بچې ترونو کې جذبه ساتئ چې د ختم نبوت په عنوان کم ځای هم جلسئ ټول به په شریکه ځای ولخه او د دې علماو خبرې به اورئ او په هغې به عمل کوئ. او مونږ به مولانا محمد نثار صاحب زید مجدهم ستاسو د علاقې مشر عالم د هغې هم تشریف راوړو. ټول د الله پاک سوال کوم په دغه عقیده رې الله زمونږ ژوند، زمونږ مرګ، زمونږ حشر، زمونږ نشر نصیب کړي او الله هم د قیامت پر ورځ د حضور پاک د جنډې لاندې ودرولي کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جلسه به نه خرابوئ، ټول به کښېنئ، یو به نه پاسئ. اخري دعا چې څومره د هغې پورې به هوښیار یې او زه په جمع در باندې یو سلام واچوم. ما ته وعلیکم السلام ووایئ. السلام علیکم.